بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 103 دی او قانون نمبر 32 دی. د ثلاثي مزید فی قوانین شروع دي. نن به موږ د قانون وایو. یو قانون د هغې قانون نوم د سا قانون هم دی او د اس ثبته قانون ورته هم وایي. د سا قانون هم ورته وایي، د اس ثبته قانون ورته هم وایي. د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله د باب افتعال د فا کلمې په ځای د باب افتعال د فا کلمې په ځای سا راشي، د باب افتعال د فا کلمې په ځای سا راشي، نو اظهار کول پکې هم جایز دي، یعنی په خپل حال پرېښودل هم جایز دي. او لکه اس ثبته، دا ګورئ، دا د فا کلمې په ځای باندې سا راله اس، او بیا د باب افتعال تا په خپل ځای موجود ده او بیا ورپسې با ده او بیا ورپسې تا ده، نو داسې پکې اظهار کول هم جایز دي، لکه اس ثبته ویل هم جایز دي، او دواړو طرف نه پکې ادغام کول هم جایز دي، او د دواړو طرف نه پکې ادغام هم جایز دی، لکه اس ثبته دی که نه، دا چې کوم مونږ بره ولیکلو دا اظهار والا، دا اس ثبته دی. اوس ته په دې دا وګورئ، اس ثبته، اس ثبته، دا ټیک شوه. اوس د باب افتعال د تا نم ته سا جوړه کړه، د باب افتعال د تا نم سا جوړه کړه، او اول سا خو پکې په خپله موجوده ده، ټیک شوه. اس، نو دا موږ سره څه شو؟ اس ثبته. اوس دا دوه ساګانې پکې راغلې، نو د دې دواړو ساګانو نه یوه سا جوړه کړه او شت پې واچوه، یوه سا ترې جوړه کړه، ټیک شوه، او شت پې واچوه، په دویمه سا چې کوم حرکت وي هغه حرکت به پې واچوي، او با په خپل ځای راوله او تا په خپل ځای باندې راوله. اس ثبته داسې هم جایز دي، ټیک شوه. اس ثبته هم ویلی شي، اس ثبته هم ویلی شي، اس ثبته، ټیک شوه. دا یو طرف نه قانون شو. ګوره مونږ د باب افتعال د تا نه د دې تا نه د دې نه مونږ سا جوړه کړه، نو یو په فا کلمه کې خو په خپله سا موجوده وه، د دې دویمې تا نه مونږ سا جوړه کړه، نو دوه ساګانې شوې، نو دا دواړه ساګانې په یو بل کې مدغم کړې، یعنې ادغام هم وکړو، دواړو تاګانو نه یوه تار، دواړو ساګانو نه یوه سا راواخېسته، شدم پې واچو، او د دویمې سا چې کوم حرکت دی هغه به پې اچې، او با په خپل ځای راغله او تا په خپل ځای راغلو. نو اس ثبته، او د ټولو نه بهتر تلفظ هم دقه دی، دا اس ثبته بهترین دا دی، ټیک شوه، بهترین دا اس ثبته دی، اس ثبته دی. ښه، اوس دویم طرف نه ادغام، واوره ګوره، د دویم طرفه ادغام دا دی، ګوره اس ثبته دی موږ سره، اس ثبته دا فا کلمې کې سا ده، د باب افتعال تا په خپل ځای موجود ده، با په خپل ځای ده، او تا موږ سره په خپل ځای باندې ده. اوس په ګوره د یو طرف نه خو موږ دا وکړه، د باب افتعال د سا موږ سره موجود وه، او د باب افتعال د تا نه موږ سا جوړه کړه، یو خو موږ سره دا و، ټیک شوه. اوس موږ سره اوس به موږ الټه وکړو، د باب افتعال تا په خپل ځای به موجود وي، خو د باب افتعال په فا کلمه کې چې موږ سره کومه سا راغلې وه د دې نه تا جوړه کړه، ټیک شوه. نو دا به موږ سره اتبتا، دا موږ سره دا شو. نو دوه تاګانې دلته رالي، د دې دواړو تاګانو نه به الف به په خپل ځای باندې ولیکو، د دواړو تاګانو نه به یوه تا جوړه کړو، ټیک شوه، با به په خپل ځای ورسره راشي او تا به په خپل ځای باندې راشي. نو اتبته هم ترې جوړه شو او اس ثبته هم ترې جوړ شو، خو بهتره دا دی چې دا اس ثبته وویلی شي، ټیک شوه. خو اتبته ویل هم جایز دي، اس ثبته ویل هم جایز دي، او اس ثبته ویل هم جایز دي. نو دا اس ثبته په خپل حال هم پرېښی دی، صرف د یعنې دلته کې اس ثبته پکار دی، اس ثبته په خپل حال هم پرېښی دی، ګورئ داسې اس ثبته، اس ثبته. ښه، دا خو هغه دویم طرفیز ادغام و، ټیک شو، دا زه واپس غلط شوم، خو دا بهرحال همدغه شانتې ولیکئ، اس ثبته، هغه اظهار والا دا یو دی، اس ثبته په خپل ځای باندې په خپل حال یې پرېښودی شي، اس ثبته، او د دې نه دواړه طرفیزه د باب افتعال د تا نه م ورسره سا جوړه کړه او اس ثبته یې ووایه، او یا د باب افتعال تا په خپل ځای پرېږده، فا کلمه کې چې کومه سا ده د دغې نه تا جوړه کړه، اتبته یې وویله، نو دواړه ویلی شي، خو د ټولو نه بهتره اس ثبته دی. نو دا زمونږ د نن ورځې قانون و. د قانون خلاصه دا ده چې کله د باب افتعال په فا کلمه کې سا راشي، نو بس همدقه شانتې په خپل حال یې پرېښودل هم جایز دي، لکه اس
اتبتا او د باب افتعال د تانا ور سره سا جوړول شي او سا په سا کې ادغام کا اس ثبته ویل شي او د باب افتعال د فا کلمه کې کوم سا راغلي د دینم تا جوړه کا او د باب افتعال تا او د فا کلمه کې کوم تا ده د سانا چې کوم جوړه شوی دا دوه تاګان یو بل کې مدغم کا نو اتبتا هم ویل شي نو دا زموږ سره آسان غونته مختصر قانون راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام